الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نهاية قابل قدر علماء کرام مشایخ عظام عظماؤنا بائیگان طلباء کرام اللہ تعالیٰ ډیر لاکھ لاکھ شکر دے پدې باندې چې نن الله زمونږ ستاسو د اجتماع کې شرکت هغه صرف یو مقصد هغه دا دی چې خپل د شيوخو خپل مشرانو بیان واورو او هغه من خپل په عملي زندگی کې هغه نافذ کو دی هغه تلفیظ وکړو الحمدلله دا اجتماع دا مجلس دا موحدین مجلس ته او دا ټول توحیدیان الحمدلله جمع شیدي کوم زین راغلي د ملک مخبلا د کراچۍ نه تقریبا 250-300 کسان پورې منګ راغلیو مین مقصد دغه چې خپل د موحدین او مشایخو د هغه بیان نه وورو او هغه خپل په عملی زندگی کې هغه جاری او ساری کو الحمدلله دا چې څومره ښکاری اجتماع د دې اصل او د دې بنیاد هغه دې زینا د پنځپیر نه دا اصل بنیاد د دې ټولو اجتماعاتو او د ټولو مجلس چې شیخ القرآن حضرت مولانا قائد انقلابی شیخ طاهر رحمه الله دا دی هغه باغ ګلان دي چې هغه نه عرب و عجم هغه نه مستفید کیږي هغه نه فائدہ اخلي الحمدلله دې زینا زمون نکو شیخ القرآن حضرت مولانا رفیق الله خان صاحب چاغول دغه زینه تلو بڑګرام او تاکوټ دغه علاقې باندې الحمدلله غډیر کار کړو هغه په ملک کې شرک او بدعات دغه رسمونو د دې ردونه کړیو او مسله توحید هغه بیان کړی و اول بڑګرام په دغه علاقې باندې هغه نه ورستو بیا تلو کراچۍ ته او په کراچۍ کې زمونږ علاقه مشهور په دې باندې و
چې ټول بدمعشان بریلیان مبتدعين هغه ټول په الته موجود وو. الحمدلله شیخ رحم الله دومره کار وکړ چې هغه کراچۍ هغه د هر ځای د درسونو ډک دی. تقریبا 300 پورې زمونږ صرف درسونه کېږي د کال او دغه رنګې پروژه کې. دا د هغې اخلاصو د هغې محنتو هغه صرف لله فی الله لپاره دا کارونه کول. کراچۍ کې الحمدلله اوس د شیخ شاګردان د پنځپیر شیخ رحم الله شاګردان دغه رنګې زمونږ موجوده امیر شیخ القرآن حضرت مولانا طیب صاحب حفظه الله د هغوی شاګردان دغه دا کارونه شروع دي. هلته به چا نوم نشي اخیستی او چې چا به درس کو بس هغه به دا مطلب و چې دا پنځپیری دی. اوس هم چې کوم جماعتونو کې درسونه دي هلته هغه یادېږي په پنځپیریت باندې او الحمدلله په دې باندې موږ فخر کوو چې زمونږ مین مقصد او زمونږ علم ګرځېدل دی هغه قرآن مجید. نو الحمدلله په دې باندې الله لاک لاک شکر دی. زه به یو څو خبرې وکم چې ګوره زمونږ په ملک کې په علاقې کې هر قسم مذهبي فرقې وي او د هر یو خپل خپل عمل وي خپل طریقې باندې. خو تپوس نه وشي هغه دغه وي چې د عمل زګه کو چې الله راضي شي. د الله رضا مقصود ده نو زګه دا عمل مونږ کو. نو قرآن پرانا کې موږ دا وګورو چې عمل د قبولیت لپاره الله سو شرایط خېری. نو په دې آیت کې الله تعالی 3 شرطونه خي چې عامل لپاره 3 شرطونه پکار دي. اول نمبر ایمان. عمل کون کې مؤمن وي هغه صاحب ایمان وي نو البته دا عمل قبولیت تزي. دویم هغه عمل د سنت مطابق وي متبع سنت وي نو البته د قبولیت ته دا عمل زي. دریم او آخري هغه اخلاص دی چې دا ټول مؤمن ایمان هم وي د سنت مطابق عمل هم وي او دریم ورسره اخلاص هم وي. چې اخلاص پکې نه وي څومره غټ عامل ولې نه وي څومره غټ شیخ ولې نه وي چې اخلاص پکې نه وي د الله په نزد هغه هیڅ قدر او قیمت نشته. ځکه الله فرمایي په دې آیت کې ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هغه څوک چې غواړي آخرت لرا هغه عمل باندې عمل مقصد صرف آخرت وي هغه طلبګار د آخرت وي. وسعى لها سعيها او دغه آخرت لپاره دغه مناسب کوشش هم کوي. هغه لا علماء لیکي دین مراد اتباع سنت ته. د اخروی زندگی مفاد او عمل لپاره مفاد هغه سوي هغه صرف اخروی کامیابی وي نه کې دنیوي کامیابی. صد دنیا مفاد نه وي بلکې صد د اخروی مفاد وي هغه. او دریم وهو مؤمن چې دا دواړه په حالت د ایمان کې وي چې د مؤمن هم وي نو الله دا دواړه عملونه هغه قابل قبول دي. قرآن مجید کې جا بجا الله تعالی د عمل د قبولیت لپاره شرط ایمان خوله دي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اول ایمان راوړي وي بیا عمل صالح د اتباع سنت هغه عمل قابل قبول دي. اتباع سنت وی خو ایماندار نوي صاحب ایمان نوي نو هغه عمل د الله په نس هیڅ قبول نشته قبولیت نشته. نزدک الله بار ایمان پسې عمل صالح نه مخکې ایمان راوښته په دې باندې چې عمل صالح دا موقوف ته په ایمان باندې او ایمان دا عبارت دی د الله د وحدانیت نه
چې الله تعالی سره په ذات او په صفات کې هیڅ څوک د الله سره شریک نه کړي. او دغه مقصد دی پر الله تعالی څومره انبیاء را لېږلي دي هغه اصل نقطه نظر دغه مسله وه. سورۃ انبیاء کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی زما مقصد د انبیاء د لېږلو هغه څه دی؟ هغه صرف کلمه توحید. په دغه کلمه توحید لپاره چې هغه دغه خپل قوم خپل علاقه خپل ملک دا بیان کی. او الحمدلله من فخر پدې کو چې دغه کلمه توحید زمون جماعت والا په دغه دې باندې خپل مقصد دغه دی. نوم اشاعت التوحید دی. د توحید پرچار کوونکی د توحید دعوت کوونکی هغه صرف دغه جماعت الحمدلله په دې باندې. نو الا د ایمان او کلمه توحید خو قابل قبول به علوي چې د هغه ضد د شرک نه هم ځان بچو. زګو الله تعالی د ډیر انبیاء تذکرہ کړل هغه پسې دا ویلي کچري دوی نه شرک چرته سرزل شو دوی کې چرته شرک راغې بالفرض والمحال نو الله ولا حبط عنهم ما عملوا. د دې به عملونه ټول برباد شي. څومره عملونه کړي هغه ټول برباد. دا سب منګ د پاره مثال خي چې انبیاء معصوم دي هیڅ قسم هغه نه شرک سره هغه وړي کې ګناه هم نه کیږي. خو موږ ته خول لې چې کتر سو کې یو غټ شیخ هم وي او چې شرک بګي پروت دا مشرک دی. دا عمل هیڅ قبولتیا نشته الله په نسبت دی. دغه رنګ دویم نمبر هغه اتباع سنت او قرآن مجید کې هغه د پر الله وایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله وی پیغمبر تا قل او پیغمبر دی خلقو تا ان كنتم تحبون الله کچری تاسو د الله سره مینا ساتي تاسو اراده په دی عمل باندې د الله مینوي الله سره محبت وی نو الله فرمایي فتبعوني بس سما تابعداري وکي د پیغمبر ته تو ورته وای چې سما تابعداري وکي. الله محبت هغه به هله حاصلېږي چې زمونږ عمل هغه د پیغمبر علیه السلام د سنت مطابق وي. ځکه نبی اسلام حدیث دی چې لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. پیغمبر علیه السلام وی تاسو کې هیڅ څوک تر هغه پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې هغه ټول جمله خواهشات د زړه خواهشات او ټول عمل زما د دین مطابق نه وي زما د طریقې زما د سنت مطابق د هغه عمل نه وي هغه سره مؤمن نشي کېدی. پیغمبر علیه السلام وی دغه رنګ دریم شرط هغه سره هغه اخلاص دی. زګ دې مخکې آیات کې الله وی چې من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله وی هغه څوک چې غواړي دنیا لپاره په خپل عمل باندې الله عجلنا له فيها نو وربکړو موږ دته فيها په دغه دنیا کې ما نشاء هغه څه چې موږ غواړو هر څه ورکو سچ زمنګ مشکیت کې وي زمنګ په اراده کې وي موږ به هغه ورکو او هر چا ته موږ نو ورکو. د دنیا طلبگار هر یو طلبگار الله د دنیا نه ورکوي. الله لمن نريد هغه چا لرا چې موږ واړو چا نه چې وړ موږ بوله ورکو به تور امتحان دا خو دار الامتحان دی. دا دنیا امتحانن به موږ هغه ته ورکو چې دې سکی. او دریم شرط اخیری دغه اخلاص او دې کې ورسره پیغمبر علیه السلام دغه اخلاص تا هغه یاد کړی دی په نیت باندې چې نیت صفاوي او احسان باندې یاد کړل. جبرئیل امین علیه السلام چې کله نبی اسلام مخامخ راغی او تاسو د نو کو دریم د احسان په اړه کې
یا رسول الله مل احسان، احسان چی شي دی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اخلاص دا دی چې ته په داسې او انداز سره د الله عبادت کوي چې ته الله ته ګورې، داسې مقام داسې انداز تا ته نصیب شي چې ته په عمل کې دا وایې چې زه الله ته ګورم. او که دا درجه د نصیب نشي نو بیا دومره وشي فإنه يراك چې هغه الله ما ته ګوري. دا اخلاص درجه ده. نو مین مقصد زمونږ د دې راتلو د اجتماع د شرکت هغه دغه ده چې موږ بیانونه واورو او د اخلاص سره بیان واورو، زړونه بالکل صفا کړو او هغه خپل په عملی زندګۍ کې هغه سوګو هغه نافذ کړو. نو په دغه باندې به زه اکتفا وکړم. مشایخ دې ټول راغلي او الله دې مونږه د ټولو د سور نه محروم کوي نه، او الله دې مونږه په دغه د دې بیان باندې صحیح اورېدو توفیق راکړي، بیا په هغې باندې زموږ عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد